Bismillahirrahmanirrahim. The stage Nas Zamunda District Mardan Chairman Mujib Khan Warsara Nas Senior Vice Chairman Inayat Khan Zamung the Mardan the Qomi Watan Party Markazi Mashar Salam Khan, Information Secretary Muslim Jan Kaka, the Women Wing Chairperson Imtiaz Bibi, Zamunda District Mardan Mashar Shaukat Khan, او د دې عمرآباد مایارو کلی ډیرو درنو مشرانو کشرانو السلام علیکم. د ذاکر خان ډیره شکریا ادا کوم چې دومره ښکلی ایونټ یې ارګنایز کړی دی او هغې ټولو ملګرو ته قومي وطن پارټۍ کې ویلکم وایو، په خیر راغلی ورته وایو. کم چې نن موږ سره په دې قافله کې شریک شو، مشرانو څنګه چې تاسو زموږ د پارټۍ د مشرانو خبرې واورېدې، د ملي رهبر آفتاب احمد خان شیرپاو صاحب حوالې سره، حیات محمد خان شهید حوالې سره، زه به دا خبر وکړم چې ډېر خلک دا وایي چې دا قومي وطن پارټي خو اوس 2012 کې دي، د پښتنو سیاست شروع کړی دی، یو نیشنلیست پالیټکس یې شروع کړی دی، خو دا خبره ټوټلی غلطه ده. که په اسلام آباد کې پښتنو دپاره دروازې کلو شوي دي، نو حیات محمد خان شیرپاو کړي دي. د دې مطلب دا دی چې هغه ډېر پخوانه د پښتنو دپاره لګیا و. که آفتاب احمد خان شیرپاو صاحب و، که هغه هره پارټۍ کې و، هغه هم دې پښتنو دپاره لګیا دی او ډېر کارونه یې کړي دي. هغې تفصیل کې زه نه ځم، زموږ مشرانو څه بیان هم کړه. د پی کې 55 چیرمن زموږ په موږ ډېر ګران او ډېر خوږ زموږ مشر شاکر لالا، ته ډېره شکریه ادا کوم شاکر لالا، ستا نوم مې له دوستو واغېستو. مردان کې پوره ډسټرکټ مردان کې چې څومره دا پارټي دا هلې ځلې شروع شوي دي، او که په میډیا دي، که په سوشل میډیا دی، الکترونیک میډیا دی، ټولو خلکو ته پته ده شاکر لالا روزانه هر هفته څه ناڅه پروګرامونه کوي او په دې پارټۍ کې موږ سره نوې نوې خلک موږ سره ملګري شاملوي. د هغه ډېره شکریه ادا کوو. خبره داسې ده چې ټولو خلکو وکتل د تبدیلۍ په نوم چې دا سره راغله او موږ وکتل دا ثابتېږي موږ ته لګیا دي، وخت سره سره دا خبرې موږ ته کلیر کېږي. نن چې د معیشت څه صورتحال دی، د مهنګایۍ د دې حالاتو، بل ورځ د پرایم منسټر یو سټیټمنټ راغلی و په یو اخبار کې، وایي معیشت مې ټیک کو خو اوس فوکس په قانون باندې دی. نو د معیشت خو دا حال دی چې د وړو ریټ ته وګورئ، د چینې ریټ ته وګورئ، هغه غریب کس لکه هغه نه هغه نوړی مخلي. معیشت خو هغې ته وایي چې کله یو غریب کس ته د خپل درې وخته روټۍ ورته میلاویږي، په مړه خېټه هغه روټۍ خوري، نو هله معیشت بیا یو کامیاب معیشت تصور کېږي د هر ملک چې کوي. دلته خو دا صورتحال دی چې که میډیکل سټور ته څوک راشي نو هم په یو دوه کې حیراني، هغه پرسکرپشن ورسره یو دوایي اخلي او 5 پرېږدي. دی خو په دې دعوه راغلي چې موږ به د غریب لایف سټایل به ټیک کوو، د هغې د لیوینګ سټینډرډ او د هغې د روزګار. مالدار کس خو هر حکومت کې هغه ځان چلوي، هغه ته څه مسله نه وي.
ټوله مسله خو زمونږ د عوامو ده چې کم دي دوکه کړی دی او ښه ده چې دا وخت ورته میلاویږي نو دې کې رو رو دا ټولې خبرې ښکاره کېږي لګیا دي د پی ډي ایم دا جلسه چې را روانه ده په 22 نومبر باندې دا خلک څوک په زوره کورونه نه راوباسي دی د خپل مشکلات اوس روغ کړي دي دا خلک او هغوی فیصله هم کړې ده خو صرف د سیاسي شعور کمی و او سیاسي شعور هله راځي چې داسې ټایپ دروغجنو حکومت جوړ شي نو هغه ثابتېږي بیا وړو وړو فیصلو کې ثابتېږي مونږ چې د هر څه ته ګورو نو کم از کم دا خبرې مونږ ته کلیر شوې چې کم هغه جنون او کومه جذبه وه او مونږ هم وی چې بس ټیک ده که دا حکومت دا پارټي راځي او دی دومره ښه کارونه کوي نو بیا دا ټول خلک پې سپورټ کوي یوازې دا نه چې د پی ټي آی ورکر هر څوک پې اپریشیټ کوي سیاسي شعور دا پکار چې څوک ښه کار وکړي هغه اپریشیټ کول پکار وي خو هغوی ځان ثابت کړو چې مونږ نااهله یو نالایقه یو مونږ هیڅ قسم څه انصاف ونه کړو د خلکو سره د تحریک انصاف په نوم خو راله خو هیڅ قسم انصاف یې ونه کړو زمونږ ملي رهبر آفتاب احمد خان پیغام دا دی چې مونږ سره د 10 ملګري خو مخلصه دي مونږ به مضبوطیږو وخت سره سره څنګه چې زمونږ مشرانو تاسو ته وي چې څه قسم مشکلات یې مونږ به تاسو سره یو دا د پی کې 55 چیرمین شاکر لالا دی سره چې کلم زمونږ په فون خبرې کېږي نو دی چېرته په آرام نه ناست همیشه څه ناسته کې دی په منډه لګیایي او چې کوم د بیټ په نوم د غټ غټ سیټونه یې ګټلي دي ناست دي په نیشنل اسمبلی کې او په صوبایي اسمبلو کې نو د هغې حال تاسو کتلی دی چې څه دی مونږ ته د داسې مشرانو ضرورت دی چې کم از کم په یو فون په یو میسج هغه مونږ نه فاصله کړي او مونږ ورته خپله مسله بیانولی شو او هغه زمونږ اوري چې څوک اورېدو والي هغه تاسو منتخب کوئ مونږ خو په بیټ باندې بس نشان لګولی دی مونږ ته دا هم پته نشته چې دا څوک و مطلب دی زمونږ رسایه کې دی مو که نه دی خو دا ښه به دا اوس رو رو هغه خلکو ته تلخ حقیقتونه چې کم دي نو دا واضحه کېږي مونږ ستاسو سپورټ یو انشاءالله مونږ به تاسو سره یو کم چې زمونږ نوي ملګري راله ذاکر خان دي سره چې کوم راله مونږ به انشاءالله مونږ تاسو نه بیل خلک نه یو مونږ تاسو سره یو او مونږ د یو جنډې لاندې به وخت تېرو او د یو بل مدد پم کوو د یو بل سپورټ پم جوړیږو یو بل به مضبوطو او د آفتاب احمد خان لاس پم مضبوطو چې انشاءالله ګورئ کله چې د پښتنو خبره راشي نو هغه پوره انډورس کېږي دا خبره چې آفتاب احمد خان شیرپاو صاحب نه زیات خدمت د پښتنو دپاره یو لیډر هم نه دی کړی دا نور خو چې کم راله دي خو بس سیټونه واغستل راله او بس لګیا دي زه یو ځل بیا د پی کې 55 چیرمین شاکر خان او ذاکر خان ته ډیره شکریا ادا کوم چې تاسو موږ دپاره دا وخت لږ هغه کېږي ماښام کېږي نو زه خبرې بس ختموم خپلې او انشاءالله موږ به بیا هم راځو تاسو دپاره زه د قومي وطن پارټۍ د اعتماد زه دا خبره کوم چې زه دا زما ړومبۍ پارټي ده او زه دومره اکټیو کړې یم چې زه کله سوات ته روانه یم کله زه اسلام آباد ته روانه یم کله زه پېښور ته روانه یم خو دې پارټۍ کې مشرانو کې زه خپل عزت وینم نو زه راځم که نه زه خو هم چا لیدلی نه وم سیاست نه مخکې زما شکل هم چا نه و لیدلی خو دې ما له دومره اعتماد راکړو دې ما کې دومره جذبه راوسته چې زه اوس هر ځای ته ځم او د خپل پارټۍ پیغام وړم ډېره شکریه ډېره مهرباني